بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو په قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن سے باندې خدا اعتراض کولی شي چې دا د غلو سره ملګری دی او د غلو سره مرګستیا کوي، خو زه تاسو ته نن هغه ثبوت هم پیش کوم چې څوک د پی ټ آی سره تعلق لري، دیو ځان ته صحیح خلک وایي. په مولانا صاحب باندې هر ټیم تنقید او اعتراض. تاسو د عمران خان دا خبرې واورئ، د دې نه په زه بیا ستاسو سره څو خبرې کوم. परवेज लाई बस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। परवेज लाई बस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। परवेज लाई बस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। عزتمندو تاسو د عمران خان دا خبرې چې دا وایي چې د پنجاب د ټول نه غټ ډاکو چې کوم دی هغه پرویز الهي دی، نو چې د پنجاب د ټول نه غټ ډاکو پرویز الهي شو او نن چې کوم دی ته د هغه سره ولاړې، نن ته د هغه سره مرګستیا کې، نو بیا ته ولې اعتراض کوې په مولانا صاحب باندې؟ کم از کم که مولانا صاحب ستا د خبرې مطابق د غلو ملګري، نو کم از کم د هغه غټو غلو ملګري خو نه دی که نه؟ ځکه د پنجاب د ټول نه غټ ډاکو هغه چې کوم دی پرویز الهي دی، د دې نه د کمو غلو چې کوم دی ملګری دی. نو چې هغه د کمو غلو ملګری دی ته په اعتراض کې، او ته چې د غټ ډاکو سره ملګری او غټ ډاکو دی د ځان سره ملګری کړی دی، نو بیا ځان د نه هیر دی چې کله یوه ګوته بل ته نیسې نو څلور ګوتې بیا ځان ته نیسه، نو بیا به چې کوم دی هغه کار صحیح شي. دغلته چې زما په عالم اعتراض کې، نو اول ځان ته وګوره، بیا چې کوم دی زما په عالم باندې اعتراض کوه. او چې کله دا صحافي د دین تپوس وکړي چې تا خو پرویز الهي د پنجاب غټ ډاکو ویلی و، بیا ورسره چې کوم دی ولې مرګستیا کې، نو دا ورته څه وایي؟ هر خبرې چې کوم دی تپوس ضرورت نشته دی، هر خبره چې کوم دی د هغې تپوس مه کوه. परवेज इलाही को आपने पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा और उसके बाद उनको कोलिशन में डाल दिया, ये कॉम्प्रोमाइज था? चले और बात करेंगे, हर सवाल का जवाब चले ठीक है। परवेज इलाही को आपने पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा और उसके बाद उनको कोलिशन में डाल दिया, ये कॉम्प्रोमाइज था? चले और बात करेंगे, हर सवाल का जवाब चले ठीक. نو دغه چې کوم دی محترمو دغه خلکو اصلیت او حقیقت دی چې پتا باندې خو اعتراض ته ناست دي، خو ځان ته چې غلبېل رپاسي او لوټې ته وایي چې پتا کې 2 سوري دي، خو د هغې نه چې کوم د خپل سوري دي چې په هغې کې څومره بې شماره سوري دي. نو الله رب عزت دی د علماو مینه محبت زموږ په زړونو کې پیدا کړي. وما علینا الا البلاغ.